تحصیل رستم میټا کالج کې د سوشل میډیا په صحیح استعمال حوالې سره د یو سیمینار تابع شوی وه چې پکې د کالج طالب علمانو ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. سیمینار ته د تحصیل رستم سره تعلق لرونکي سوشل اکټیویسټ نوموړی خبریال عزیر نعماني طالب علمانو ته په فیک نیوز، مس انفارمیشن، ډیس انفارمیشن او د سوشل میډیا په صحیح استعمال خصوصي لیکچر ورکړو. عزیر نعماني زیاته کړه چې سوشل میډیا د معلوماتو خورولو څونه پورې تیزتري نظریه ده، نو هم دغه شاندا د فیک نیوز، افواګانو، مس انفارمیشن، ډیس انفارمیشن د انتشار خورولو غټه ذریعه جوړه شوې، د کوم له وجې چې ډیر ځوانان د مختلف قسمه نقصانونو سره مخ شوي. دې ځوانانو ته پیغام ورکړی چې د سوشل میډیا صحیح استعمال وکړي، د مس انفارمیشن، ډیس انفارمیشن، فیک نیوز او د انتشار خورولو نه ډډه وکړي. عزیر نعماني طالب علمانو ته د انلاین گیم یعنی د ډیجیټل جوارې باره کې هم معلومات ورکړل او ویې ویل چې انلاین گیم ډیر ځوانان تباه کړل. دې کې د نقصان نه بغیر چا هم ګټه نه ده موندلې. د مالی بربادۍ سره سره ذهني ټینشن نه علاوه ستاسو د فیملی دپاره هم نقصاندeh ثابتېږي. عزیر نعماني په آخر کې والدینو ته پیغام ورکړی چې په خپلو بچو باندې خصوصي نظر ساتئ، د انلاین گیم او د سوشل میډیا غلط استعمال مخنیوي په ټیم وکړئ، کنې نو مستقبل کې به دا ستاسو دپاره دردسر جوړېدی شي. د کیمره ټیم سره عمیر خاکسار، رستم نیوز، مردان.